کې د اهل تور د میثاق ذکر شو چې د کوه تور والا اوسیدونکو خلقونه الله تعالی میثاق واغسته وای دا خذ ربک دا دغه سره مربوط شو هغه میثاق خاص د کوه تور والا او دا میثاق عام دی د تمام انسانانو نه الله پاک سوا غسلا وعده واغسته دا په کوم ځای کې دا وعده غسته وا خیال کرا لکه دا چې کله آدم علیه السلام پیدا شو په زمکه د شام باندې او الله تعالی وعده د آدم علیه السلام د اولاد نواغه سره چې هغه د وړو میګو په شکل کې د آدم علیه السلام په دې پوش کې په شا کې الله پیدا کړی دا څرنګه چې نبی علیه السلام هغه د خپل امت نه وعده غشته وا حدیبیه کې یا لکه نبی علیه السلام به د انصارو نه وعده غشته په مینا کې او داغه وعده د وجنه ډیر انصارو ایمان راوړی وو نو دغه شان الله پاک د آدم علیه السلام د ټول نسل نه وعده واغسته دا وعده ته کوم واغسته ویدای وادي نعمان کې چې د عرفات وادي و دلته واغسته یا د شام چې کوم دین وادي و الته ته نو وعده واغسته په دغه تمام انسانانو کې الله تعالی عقل واچاو او قابلیت په کې پیدا کړ د وعده د اغستلو او وعده یې نه واغسته نو الله جل شانه فرمایي وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ يَادْ كَيَا وقت چوا غستل ربستا من بني آدم د بچو د آدم علیہ السلام نا من ظهورهم پشاگانو د دی من ظهورهم د شاگانو د دینا دغه اولاد داله پشاگانو کې داله میدان ته نو راوته د آدم علیہ السلام پشا کې بیا د آدم علیہ السلام نه چکم زامن پیدا شو داغی پشا کې او کملونه پیدا شو داغی پشا کې خیال کړه من ظهورهم واغسل الله تعالی د شاګانو د دینا سو کې د شاګانو نه راوېستل ذریتهم اولادنا تدی واشهدهم دی گواکړل الان فتهم په نفس خپل باندې څنګه وعده وا الستو بربکم آیا نعم ذرب استاسو آیا زستاسو پرورش والا نعم قالوا اول تمام اولاد بلا ولنه اے الله ته زمونږ رب مربي ته زمونږ صحیح مربي باقی دې باندې یو سوال پیدا کیږي چې وعده الله تعالی دغه نسل نواغسته دغه وعده خو چاته یاد نه ده خیال کرا نه جواب دادی چې بعضی کسانو ته دغه وعده یادم پاتې شوی انبیاء علیهم السلام ته اولیاء ته خیال کرا دا څه عجیبه خبره نه ده او دویم جواب داده کاډو یاد نه دا الله کلام رښتینی دی یقینا وعده چې کوم نه الله تعالی اغست ذنون مصری دا د مصر یو بزرگ دی ذنون ورته هغه وی چې دغه وعده ما ته داسې یاد ده لکه چې دی وسورم
دغه وعده ما ته داسې یاد ده لکه چې دی وسو او بعض اولیاء هغه وایي چې هغه خلق هم ته پیژنم چې زما په خوا کې ولاړو چې په هغه وخت زما په خوا کې ولاړو هغه خلق هم ته پیژنم او موږ دغه وجه ده چې کله ماشوم پیدا شي نو دته بانګ وي دا اصل کې هغه وعده یادول دي خو شي به کړه دا بانګ ویل دا هغه وعده یادول دي چې الله برحق دی اشهد ان لا اله الا الله خو شي به دغه عهد ازلی د دې د یاداشت لپاره ماشوم ته اذان کیږي هم دغه وجه ده چې کله دا ماشوم لوی شي د په فطرت کې چې کوم د الله وحدانیت او د نبی علیہ السلام صحیح رسالت او نو الله فرمایي الستو بربکم آیا نعمت رب تاسو قالوا بلا ټول انسانانو ویل بلا ولنه شاهدنا مون گوايو په دې خبره باندې ان تقولوا يوم القيامه چتاسو ونوای په ورځ د قیامت د څه لپاره الله تعالی دا وعده واغستله ان تقولوا یعنی الله تقول التلاوه مقدر چتاسو ونوای په ورځ د قیامت باندې ان كنا عن هذا غافلين بشک مون د دې وعده نه غافل یو ها مون ته خدا وعده معلومه نه ده چې الله تعالی د دې څوک د دې اظهار وکړه دغه وعده ظاهره کړه وشي یقین پیدا شي او تقول یا د دې لپاره الله وعده واغسلا چې تاسو ونه وایي په ورځ د قیامت باندې انما اشرک اباؤنا بشک شرک له پلرونو زمونږه من قبل د مخکنا چې بیا تاسو ونه وایي چې زمونږه پلرونه مشرکانو نه مونږه مشرکان وکنا ذریه من بعدهم او مونږه اولادونه د دې ورستو د دینا اپتهلكنا آیات تهلاکه مونږ لره اے الله بما فعل المبطلون فعمل د باطل خلق باندې عمل نه الله پتا سبحانه حجت قائم چې بیا دې تاسو دا خبره ونه کوي چې مونږه نه خبره هم ته علم كذلك نفصل الآيات دارنګ په تفصیل سره بیانو مونږه آیاتونه خپل ولعلهم يرجعون خیر چې دا خلق واپس شي تفصیل سره بیانو آیاتونه د څه لپاره د لعلهم د لپاره معطوف علی نشته معطوف علی ولا مقدر راو بس نصرف الآیات لیتدبروا بیانو مونږه په تفصیل سره آیاتونه لیتدبروا چې دې په کې سوچ ولعلهم يرجعون بل د دې لپاره چې دې واپس شي د سنه د شرک نه چې کوم دینو دغه ته توحید حدیث کې راځي چې کله الله تعالی دغه اولاد د آدم علی السلام پیدا کو نخي طرف ته چې کوم مخلوق پیدا کو هغه د سپینو میګو په شکل کې د سپینو او چې کوم چپ طرف ته پیدا کو هغه د تور میګو په شکل کې واړه الله پاک چې کوم نه تاسو کو من هؤلاء یا رب زما رب دا مخلوق څوک الله تعالی او تو فرمایل هؤلاء ذریتک دا ستا بچی دي ولا وبال وی پروا مې نشته چې دې چپ طرف ته وکړه دا تک تورې ویلې ده یا من هؤلاء یا رب خدای داخله څوک دي وی هؤلاء ذریتک دام ستا بچی دي ولا وبال هؤلاء ذریتک وهؤلاء في النار دا به جهنم ته دي ولا وبال پروا حدیث کې راځي کنه چې کوم ځا داخلي طرف ته ویلي د پاګه کې یو شکل ډېر خيستو ان تاسو کو یا الله دا څوک دی وی دا خوستا بچی دی داوود علیه السلام نوم دی یو خدای د عمر څومره دی وی د عمر چې دینو دا شپېته کال وی الله زما عمر څومره دی وستا عمر زر کال وی خدای پاکه زما د عمر نه دا شپې دغه دا سالوي کال زما دی بچی دا
چاله داود علیه السلام خیال کرا کله چې د آدم علیه السلام زندگی پوره شوله 40 کاله پکې کم فرشته وتراله د مرګ وی زستا سا اخلم الله پاک د طرف نه استاد وی ها لما سا اخلي لما خلا 40 کاله عمر پاتې په شي په هغه ورته وی دغه دا ویزه په پته نه مو الله ته حکم را کړی دی وی ځه واپس چې فرشته د مرګ واپس الله تعالی ته حاضر شي الله پاک ته وی الله صاحب بنده خو نه خوشاله فراتلو باندې اخو زماره 40 کاله عمر پاتې یو ورشه یاداش وته ورکا چې تا 40 کاله چاله ورکړي دي وسیله دي ورکړي دي داوود علیه السلام چې فرشته وتراغلا ودا الله خدای څخه فرمایي وې زمانہ خو ير دي پوښې به کنه ما نه دی ورکړې ما 40 کاله عمر نه دی پوښې به کنه حدیث کې راځي فنسي آدم فنسيت ذريته وجاهد آدم فجاهدت ذريته دا آدم علیہ السلام نه یې شو وسه اولادم نه داغه دا اولاد نه یېږي او انکار آدم علیہ السلام کو اولادم کوي واتل عليهم قل ولا قديبا اے نبی علیہ السلام نبأ الذي خبردار سړي نامه کې بیان د چاو د میثاق عام اوس میثاق د چا ذکر کوي میثاق د بلعم ابن باعور ذکر کوي بلعم ابن باعور دا یو اسرائیلی چې کوم دینو مسلمان سو اسرائیلی مسلمان او د موسی علیہ السلام په موسی علیہ السلام او داغه په دین باندې ایمان راوړل خیال کړاله دغه واقعا الله تعالی دې دا سره د کنعان اوسیدونکو بیت المقدس ته نږدې کنعان علاقه ده دغه کنعان اوسیدونکو په دې کنعان کې دغه مو کنه یعقوب علیہ السلام هم کوشش نه د کتابونو عالم او د تورات و غیره عالم کله چې فرعون تباه شو او موسی علیه السلام ته حکم د جهاد شو د جبارین سره موسی علیه السلام په دغه وخت کې کم ځای کې په صحرای سینا کې حکم وتو شو چې د جبارین سره جهاد د عمالقه د شام سره سوکا جهاد خیال کړه موسی علیہ السلام د جهاد اعلان چوکو عمالقه ته پته ورغېدل چې را د موسی علیہ السلام سره جهاد کول پکار دي په دې باندې روب راغی او دی بلعم ابن باعورا لراغ ویرا مولانا صاحب تو یو برق سړی او خسړی موسی علیہ السلام را روان دي پودونه را رواني او د بم باندې څه کوي حمله کوي نته خیره و چې خدای پاک د موسی علیہ السلام سره د خپل فوج نسکی هلاک کی او مونږ ته نه بچ کی مونږ ته نه سکی دا دام سره ناروا خبره وکړه کوشش وکړه موسی علیہ السلام په پیغمبر دی عظیم الشان د تورات چې کوم نه پیغمبر دی هغه ته څنګه خیره کولې شو کوشش وکړه کچره زه خیره می شروع کړلې د اسم اعظم په واسطه باندې به هلاک شم تباه بشم دین دنیا به می دواله خراب شي هوته مولانا سیبو خپکیږه ما ته یو ډېر خپل سړی بر سړی دعاګانې دې قبليږي مستجاب الدعوات مونږ به تعالی دولت درکو کوشش چې څومره دولت غواړي خو ته سواد
د ویرا لا نقد پیسې خو لا نه ویرا وړي کنه نقد لا نه مولا ته چې کله شکرانه مخه ته کیږي کنه اول کې خدای او خوا دې خوا کې نشم کولای تعویذ وخراته نشته کنه او چې مخ کې وته 1000 روپۍ کیږي کنه دی وی خانو تسوای کوښښ وکړه نه بلعام ابن باعوره وی چې د الله سره مشوره وکما استخاره وکم چر ماته اجازه تخیرو کیږي او کنه خیال کرا کله چې د استخاره وکړه په استخاره کې وته ویل شو چې ګوره دا کارونه کې کینه تباب شي کوښښ وکړه موسی علیه السلام عظیم شان پیغمبر دی کوښښ دا هغه خلق واپس دا دلی په چې غټه ډالۍ را په مخه کړې و د سرو زرو یا د سپینو زرو هغه و تراوړه مخه ته وته کې مولانا سیم ګور مونږ بیا راغلیو دا سپین روبي خاصه خلق هم دل راوسته دي ته خیریو کستا په کې ستاوان او دا پیسې و دا ورته وی ګورای دا کار مکوي او دغه شمه دا کدا د نما واغه سره دا پیسې نو اسنه چې په خپل تباشه او شي به دیو ته نه کنه په دې کې ستا ډېر ګور دا قبولي کا او نور خو د خدای خو هغه چاو سره سکی خو ته خیره شیل په وکنو نور څه خو نه مونږ نه غواړو او شي ډېر هغه کو خځه ته وی خځه دا د آدم علی السلام خزا وکنه لکه څنګه چې هغه وسوسه چاته وکا واچولا آدم علی السلام دته خزه ته وی چې دا شان چې دومره پیسې راوړي دي او دا خبره کین ایته مړه نو ستابه کې ستاوان دي والا پیسې قبول کا او خیره خو د خدای خو خدای چې منی کنه یې منی خو ته خیره وکړ خو شي په پیسې ډالې قبول کړلا او خیره شروع چې کله خیره شروع کړل او د دې سردارانو ته د عمالقو سردارانو ته په خوا کې ناشت دې خیره کوي خدایا دا عمالقه پلان کې سردار تبا کې پلان کې سردار تبا کې کوشش وکړه هغه ته وی د خدای پاک بنده مون خطا ته دانه دی ویلي چې ته په مونږ باندې خیره وکا مون خو موسی عليه السلام ته خیره وی سره د څو کم زه خو خیره چې کم دین واکزله کې میداد چې خدای د موسی عليه السلام هلاک کی خو څو کم په جبه باندې مې هغه ناراضي په جبه مې تاسو راشه کوشش وکړه دا د الله شان ته ګور چې دا خیری کولی په اخیرو په دوران کې د جبر راووتل او شکل خراب شو خیال کراله قوم ته ویل چې را عمالقو چې زه خو تباه شو ځکه چې زما جبر راووتل دا معلومیږي دا چې زه خدای ته شوم ملعون شو او وستاسو ته یو چل خیر چل دا دی چې تاسو خایسته جنکې وګورئ خایسته او د موسی علیه السلام د لخر ته ورپریدا بنی اسرائیل ته ورپریدا اورېکا او دغه جنکې هغه ته تاسو وایي چیرې په دې لخر کې کدی تاسو ته څنګه وو کوي کنه ست مت ته کین ور انکار باندې کوي کوشش وکړه دې چې وتاغه جنکې را آزاد کړلې او هغه کې یو تنو چاغه سره بدعملی وکړه خیال کړه چې بدعملی وکړه نو د موسی عليه السلام فوج پشاش فوج پسشو پشاش یو تن جرم وکړو خدای د وجنه ټول فوج شو ناکام خیال کړه او موسی علیہ السلام خبر شو چې دا با فوج زما ځکه ناکام شو ته روزه خو دوی وړاندې روان او دشمن هلاکاو و چې دی ناکام شو معلومیږي دا چې په دې کې څه جرم شو وحی وتور وشول موسی علیہ السلام چې دا دې فوج ته د عمالقو جنکې را ننوتې دي او ستایو امتی پسله گمراه شوه دي کوشش وکړه
او داغه د وجنه چې کوم نه فتح نه کیږي موسی علیہ السلام حکم وکړو پیدا غسړې او دغه خزه څکای سنگسار چې هغه سنگسار کړل دغه ورستو فتح وشولا امالقه شکسو او خو دغه ذکر الله تعالی فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ قُلْ وَلَا فَتِيبَانِ نَبَأَ الَّذِي خَبَرْ دَاغَ سَړي آتَيْنَا او چې ورکړو موږ هغه ته آیاتنا نشانه د قدرت زمونږه دعاګانې به قبلې دي آیاتونه مراد څه دي استجابت ته دعاګان فانسلخ منها دی وتلو دغه معجزاتنا هغه معجزات ته ختم شو فاتبعوا شیطان فتابع کدلر شیطان فکان من الغاوین شده د گمراهانونا سرکشان ولو شینا قدمونگا خوخشوی وی لرفعناو بها نمبو چت کڑیو دلرا پدغی کراماتو سرا پدغی کراماتو سرا ولكنه اخرج الى الارض لیکن د میلان او رغبت کو مکتا مراد نسدی سرا او سپین واتبع هوا او تابعداري او کړه د خواهشات خپلو فمثلو كمثل الكلب مثال د بلعم پشان د سپیشو ان تحمل عليك تبوج دې په دې سپی باندې يلحظ نخناره کوي کته په بوج دې لحظ ته ویل شي دا سپیچ دا خرشکارې کوي دغه خرشکار ته لحظ او تترک هو کچره ته پرې دې دلرا بوج پینو ورده یلحس نو بیام خرشکارې کوي ذالک دا عذاب چې مثل القوم الذين مثال دا قوم دي کذبوا بیااتنا چې انکار کړي د آیاتونو زمونږه فقصل قصص بیان کا دی بیان خیسته لرا وما حبیبا دا بهترین چې کوم نه بیان توک ان نحن نقص عليك احسن القصص یو قصص ته یو قصص ته قصص مصدر ده او قصص جمع لعلهم يتفكرون خیر چې دوی فکر وکړي سا مثلا د ناکار دی مثال مثال د چا مثال دا قوم الذين كذبوا بآياتنا چې انکار کړي د آیاتونو زموږه وانفسهم كانوا يظلمون ابخل ځانونه باندې ظلم کوونکي دي بلعم ابن باعورة خیال کرا لك بلعم ابن باعورة من يهد الله رسول چې الله وته هدایت وکي فهو المهتدي دي قبلهم کې د هدایت ته ومن يضلل رسول چې الله گمراه کی فاولئک هم الخاسرون ولقد زرعنا لجهنم بشکم تیار کړی دي د جهنم د پاره كثيرا من الجن دير خلق د جناتنا والانس لهم قلوب لا يفقهون بها تدید عاشقون دي چې په فهم نه حاصلې ولهم اعين د دې د پرسترګي لا يبصرون بها چې لیدل نه کوي پاغه سره مراد لیدل د حق ولهم اذان د دې د پر وګونه دي لا يسمعون بها چې اوریدل د حق نه کوي په دې سره اولئک دغه خلق شې دغه صدغه جن او دغه انس کلانا مثال د زناورو دي بل هم اتل بلکې د دینه بدترین دي د دینه زیات گمراه ځکه زناور خلا بیام دومره چې سنه صد خپل خیر شر ادراک کوي اولئک دا کسان چې دي هم الغافلون دي غافل دي د ذکر د الله نه ولله الاسماء الحسنى دا الله د پاره نمونه خیسته دي دا الله بهترین نمونه دي په دې باندې د الله ذکر کوي فدعوه بها پد خیسته نمونه سره ذکر کوي د الله تعالی په دې سره د الله ذکر وذر الذين فريد ويا كسان يلحدون في اسماء چې کاګواله کوي په نومونو د الله تعالی کې د الله په نوم کې کاګواله هغه خلق فريد وي دا غي سره تعلق خیال کراله دینا دا معلومه شولا چې د الله تعالی تسبیحات او تقدیسات په سبانه کوي د الله په پاک نومونو سره درې زره نومونه د الله تعالی دا مشهور نومونه اځو خدای الله نومونه د شمار نشته وتمت کلمت ربک
څنګه دی ها دا الله تعالی نمونه ها هغه لا تعد ولا تحصى دي خیال کړه او البته مشهور نمونه دا غدري پدې باندې دا الله ذکر کوي سبوح قدوس غفار ستار منان دیان چې دا الله تعالی نمونه ها صفات سلبیه صفات ثبوتیه ها خیال کرا لگا البته خپل حاجات په دغه سره غواړي د الله تعالی نه او هغه نمونه یادوي چې هغه دغه مسلم نمونه دا څنګه چې صرف د معنی خیال کوي نه د لفظ او د معنی دواړو په خیال لکه اوس مثال تور سره د دې وجنه الحاد فی الاسماء دا به نه کوي الحاد دا چې په الله تعالی په نوم سره مشهور نه نو هغه مې ذکر کوي لکه اوس مثال تور سره نور دا د الله تعالی نوم دی الله نور السماوات والارض و د نور په ځای باندې تو یا ابیض واسپینا نه دا الحاد څه دی یا لکه د الله نوم کریم دی څه دی کریم دی ته د کریم په ځای باندې سوې یا سخی اگر که سخاوتم د عربی لفظ او د لفظ دام الحاد فی الاسماء کوشش الحاد فی الاسماء نو مشتبه نمونه ما یادوي کوشش وکنا او د معنا او د استعمال دواړو خیال وساته شاعر د دې وجنه مفتی شهید لیکي چې د عبد القدوس په ځای باندې یوازې قدوس توای نو دا الحاد د عبد الغفار په ځای باندې یوازې غفار وای دا الحاد کوشش وکړه خیال کراله سویر داونا تردا چې ستاب ورکلې دي تما کانو یعملون دا اعمال چې دي کوي وممن خلقنا وبعض د مخلوقات دمنا امه یو جماعت ته په بني اسرائیل یو جماعت ته پچا کې په دې امت هغه مخ کې امه يهدون بالحق وبه يعدلون هغه د بني اسرائیل د بني اسرائیل چې کوم دینه جماعت ادا جماعت ته چا دي د امت محمدي يهدون بالحق چې تبلیغ د حق کوي وبه يعدلون او په دې سره فیصله کوي په دې امت مسلمه کې یو جماعت داخله چې مبلغین دي او سری فیصله د حق کوي مبلغین هم دي او فیصله د حق کوشش والذین کذبوا بآیاتنا کسان چې تکذیب کوي په آیاتونو زمونږ باندې سنستدرجهم ذرا چې دي لم درجه ظلم دغه عذاب ورکو من حيث لا يعلمون دا طرف نه چې دي ته علم نبی ته استدراج کفارو چې سره د کفر نه کفارو لا الله تعالی خوشاله ور کوي دا استدراج ګویا کې دي په خپل کفر کې نور مضبوط شي خیال کړه والذین کذبوا بآیاتنا واملی لهم مهلت ورکو دیتا ان کیدی متین بشک مکر زما بشک تدبیر زما ډیر مهلت محکم دی مونږ دی له مهلت ورکو چاته د مشرکان زما تدبیر ډیر محکم دی څه مطلب شو سزا بولو میلاویږي ډیر ګیرد سخت ګیرد مر تورا تو مشو غرا بر حلم خدا ډیر ګیرد سخت ګیرد مر تورا وې د الله په صبر باندې دوکا کېګه ما تا بنی شي ډیر سخت بدلی اولم يتفکروا آیا فکر نه کوي دا څوک دا کفار ما بصاحبهم من جنات نشته په ملګری د باندې جنون دا مشرکان د مکه دا سوچ نه کوي چې دې د ملګری لیوانه نه دي ان هو نه دا نبی علیه السلام الا نذیر مبین مگر يرون کې د کفارو په ظاهر سره کار يرول کوي اولم ينظروا آیات نګوري فی ملکوت السماوات آیات سوچ نه کوي په بادشاہي د اسمانونو کې ول او د ځمکې کې دې ته نګوري چې دې اسمانونو او د ځمکې یو بادشاہ شته
د دې او خالق او مالک شته دی وما خلق الله من شيء آیا دوی نګوري هغه څیزونو ته چې الله پیدا کړی دي من شيء اند اشیاؤنا پورا په دې عالم کې ما څومره کائنات پیدا کړی وان عسى او دې خبره ته نه ګوري ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم قريبا دا چې نږدې شوی دی نیټه ده دی خیال کړه آیا دې کفارو د قریشو ته دا پته نشته دی چې د دې مرګ څه دی نږدې دی مرګ څه دی نږدې او چې مرګ راشي بیا به عمل نشي کولای بیا به صرف ارمانی خوشي ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وبأي حديث بعده يؤمنون پس پکما خبر باندې پس ته قران پاک نه بدی ایمان راوړي ددنه ورستو بل د عبرت خبره سکه دی من يضلل الله اغسو چې الله به لارکی فلا هادي له وإذا يذرهم في طغيانهم الله پریدي دا مشرکان په خپل سرکشي کې يعمهون سرګردانای يسألونك عن الساعه تپوس کې استانه دا مشرکان د ورځې د قیامت چې دا بکلې ايان مرتاها کله دې قائم کېدل د دې ورځې د قیامت مرسا صيغه د ظرف هم دا او صيغه د مصدر ارسا ویلې شي څه درس وینه د رس ویلې شي محکم والد شتا قلت وتو اے حبیبا انما علم عند ربي في شك علم دورة د قیامت پنځ دراب زما دی د دې علم بغیر د الله نه بل چاته نشته لا یجلیها نظاهری الله تعالی د تاریخ ته قیامت درا لوقتها په خپل وخت سره الا هو مگر یو الله تاریخ د قیامت یو الله تعالی د دې تجلیه بل څوک نشي کولای چې دا تاریخ معلوم ثقلت دا ډیره درنه ورځ د په سماوات پاسمانونو کې ډیره درنه ورځ او شپه او والارض پزماکه کې ولې چې دغه ورځ شروع ولا ټول کائنات پس شي بهوش شي تزعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لا تاتيكم نبراج دغورس تاسو ته الا بغته مگر ناصافه دې په تاریخ باندې هیڅ څوک خبر نه يسالونك تپوس کې استان اصحاب کرام کانک حفي عنها وای کې ته مبالغه کوونکې پس کې په علم د دې کې حفي معنا مبالغ په سوال حفاوت ویلې شي مبالغه کول په شی اے دوی دا بار سانه تپوس کې چې قیامت بکلي لکه چې تا د دې معلومات کړي قلت وتوا اے حبیبا انما علم عند الله بشک علم د قیامت دا پنځ د الله دی خیال کړه حضرت جبريل علیہ السلام د نبی علیہ السلام نه رسول ته پوښتنه کړې دي کنه چې مل اسلام مل ایمانو خیال کړه او خیال کړه ما اشراط الساعه د قیامت نخې چي دي او د قیامت ورځ به کله نبی علیہ السلام وتصوي ومل مسؤول عنها بعالم من السائل او شبك مسؤول عنها چاغه څوک دی او شبك چاغه جبريل علیہ السلام هغه ستانه زیات نه پويږي او شبك مسؤول عنها متى الساعه تا تپوسونه نه تپوسونه خدای کول تپوسونه نبی علیہ السلام د چانه کول مل ایمانو کداغه کو جبريل علیہ السلام ته چې ایمان څه شی دی نبی علیہ السلام ته ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسوله واليوم الاخر بیا مل اسلام څه شی دی انو دا جبريل نبی علیہ السلام ته دا جبريل علیہ السلام ته وی چې داغه د اقام الصلاه او ایتاء الزکات وصوم شهر رمضان حج البيت ان استطعت اليه سبيلا
او بیا وی قیامت به کله متى الساعه نو نبی علیہ السلام التسبی بمد مسئول عنها بعالم من السائل بما ته علم چې څنګه تا ته علم نشته دا شان ما ته علم نشته خیال کړه او بیا نبی علیہ السلام دا خیال کړه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته تپوس کی چې یا رسول الله دا سړی چې تراغله او استا په دې زنګون باندې لاس کې خوغلو او بیا لاړ شو تک سپینې جامې وي او دا چې بریخي دون کې دوړه موړه په نه ولګېدلې مونږه څه شکمن ونکړه کې کړلو چې دا انسان دې کو پیره دې کدا سوق دې دا سوق چې دا تاسو سره دا خبره وکړه اسانه تاسو نه کوله چې اسلام ستوي ایمان ستوي او قیامت به کله ودا سوق هغه وی جاء جبرائیل ودا جبرائیل علیہ السلام دې جاء ليعلمكم دينكم دې د پر راغله دې تاسو ته د دین صدر کی تعلیم کوشش قلت وتو اے حبیبا انما علم عند الله بشک علم د قیامت شله دا پنځ د الله تعالی دی ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا نه پويږي فرمایي چې د اسرائیل د بنی د تورات په روایت کې وزره کال راغلي څو زمانہ د دنیا زمانہ وزره کال راغلي د فلسفه وو خیال کړه د فلسفه وو پاک کې د طبقات الارض کوم علما دي هغه وایي چې د فلسفه په نسبت باندې د دنیا عمر چې دینو دا په لکونو کال دی خو شي فکر نو د بنی اسرائیل په علم کې وزره کال دی د فلسفه په نظر کې په لکونو کال دی خو حقیقت دا دی چې د دنیا د ژوند علم بغیر د الله نه بل چاته نشته قل هو اے حبیب لا املك لكم لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا زما حبیب دا وایا زمالک نه ما د پاره د نفس فل نفعا د خیر ولا ضرا او نه د تکلیف خیال ته زدان ته خیر یا ضرر نشم ورکول الا ما شاء الله مگر هغه چې الله تعالی وغواړي ولو كنت عالم الغيب كما تعلم د غیب وې ما ته د غیب علم نشته کما ته وې لاستكثرت من الخير ما بدیر کړو خیر خپل لرا د دنیا خیرونه د آخرت خیرونه د بما حاصل کړو وما مسنیتو ما تبا تکلیف نورا رسیدلې نه بدني تکلیف او نو روحاني تکلیف ان انا نعمت الا نذير مگر يرون کې کفار لرا او بشیر او زیر ورکون کې مؤمنانو ته زیر ورکون کې چاته د قوم یؤمنون هغه قوم ته چې هغه ایمان خیال کړه دا بیان د څه شو دا بیان چې کوم نه د وحدانیت الله تعالی چې خیال کړه دا بیان د وحدانیت د دین ورستو شروع کیږي دا مخکې بیان د څه د عجز د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه السلام په خپل تصرفاتو کې د خیر او د شر الله ته محتاج خیال کړه دین ورستو هو الذی سرا بیا وحدانیت الله تعالی چې کوم نه داغه دلایل دا ذکر کوي هو الذی الله پاک هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده دیو نفسنا چاغه څوک آدم علیه السلام وجعل منها او دینا او پیدا کړی